چې انسان باندې بد نظر لګي د انسان نظر په انسانم لګي د انسان نظر په نورو حیواناتم لګي نو نقصان رسیږي اوس دا بد نظر لګیدل دا سو جاهلانه وهم او خیال نه دی بلکې دا د یعقوب علیہ السلام غوندې پیغمبر د خلی نه دا خبره راوته ده او زمنګ پیغمبر علیہ السلام د دې خبره تصدیق کړی دی چې بد نظر لګي زمنګ پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې بد نظر انسان قبر ته رسي او اوخ کټوي ته رسي یعنی بد نظر که په انسان اولګېده نو انسان مرشي قبر ته ورسیږي او که یو خشته اوخ دی او چا ورته بد نظر وکړه نو هغه به حلال شي نو غوښه به په کټوۍ کې پخه شي کټوۍ ته رسي پیغمبر علیہ السلام چې د کومو څیزونو نه د پناه حاصلولو حکم کړی دی امت ته تلقین ورکړی دی نو پاغې کې بد نظر هم یاد کړی دی من کل عین لامه یعنی زه د بد نظر نه پناه نیسم په الله باندې صحابه کرامو کې یو صحابی دی ابو سهل ابن حنیف رضی الله تعالی عنہ یو ځل هغه لمبل نو د لمبلو د پاره هغه کمیس اوویسته نو بل صحابي ورته وکتل عامر ابن ربيعه هغه چې ورته وکتل نو دا هغه د خلینو دا خبره وختله چې تر نن ورځې پورې داسې خشته بدن ما چته لیدلی نه دی دې وینا سره سهل ابن حنیف ابو سهل ابن حنیف هغه باندې سخته تبراله او پرې وته صحابه کرام او پیغمبر علیہ السلام ته خبر ری اوړو نو پیغمبر علیہ السلام عامر ابن ربيعه ته حکم وکړ ویته او دس اوکا او دس دا او په یولوخ کې راجمه کا او په سهل ابن حنیف په بدن ورواچوا چې دا چې وکړی شو دا غته به فورا ختم شوه په دې واقعا کې پیغمبر علیہ السلام عامر ابن ربيعه ته تنبیه هم ورکړه علا ما یقتل احدکم اخاه یو کس خپل رور ولی وجنی چې د نظر کې وجنی الله برکتا تا د برکت دعا ولنکولا چې تا ته خشتخ کار شون تا به د برکت دعا کړي وا ان العين حق بد نظر لګیدل دا حق دی نو دې حدیث نه معلومیږي چې یو بنده تا د بل بنده جان مال کې سو خشتخ کار شو تعجب په وکړو نو دل پکار دی چې دعا د برکت وته وکي بعض روایاتو کې راځي چې ماشاء الله لا حول ولا قوه الا بالله دی وی نو پدې د بد نظر اثر ختميږي او د حدیث مبارک نه طریقہ معلومیږي چې چا د نظر کړي نو د نظر باز ته وایي چې چاردام وکا او د نظر باز د چاردام او براوالا چې دا پچا نظر لګیدل داغه په بدن واچوا اثر به تن لري شي دغه طریقه شریعت خوله ده دا شنه چې چا د نظر کوي د پرتغاخ تار را چې وېس وځوته دا پکې نشته د
د نظر باز د پرتغاخ تارمس وزوا دې کې څه نشته بعضې د نظر باز ته وي هله لاړې ورته توکه لاړې ورته توکه په بنده لاړې توکې دا خو ښه نه ده څوک وي ورشه د نظر باز چې کوم دی قدم پورته که په هغه ځای میخ ټکوه دا خبرې نشته د نظر نه بچ کېدو دپاره د سورة القلم اخري 2 آیاته وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ دا آیاتونه درې ځله ووایه په ځان دم واچوه د چا نظر به د باندې بد نه لګي د بد نظر نه به خلاص شي قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس په ځان باندې په خپلو وړو باندې ووایه د بد نظر نه به بچ شي که د چا د ښه ولیدل ووایه ماشاء الله الله به هغه بنده هغه مال جان د بد نظر نه بچ کی بعض ځوانان هم لاس ته تور تار واچي دا خبره هم ټیک نه ده چې د وړی تور تار د لاس نه توکه دا نه زنانو لخرې او نه نارینهو لخرې ته ځانه خبرې مه کوه دا ټوټکې نشته دی بعضې وایي دا هغه ناوې چې مور پلار یې جمدي وي او سخر خواښې یې جمدي وي د هغې د پیوي تار راوړو د لاسه توکه دا خبرې نشته پکې قرآن حدیث چې د ته کوم علاج خول دقه وکه تفسیر قرطبی لیکي چې علما د امت اهل سنت والجماعت په دې متفق دي چې بد نظر شته د دې نقصان وي یعقوب علیہ السلام د بد نظر یا د حسد د خطرې نه بچ کولو دپاره خپلو بچو ته وصیت وکړو چې په یو دروازه ښار ته مه داخلیږئ حفاظت د ځان وکړئ بد نظر اثر کوي انسان ته د انسان مال ته نقصان رسی دا یو قسم مسمریزم دی نو څنګه چې د مضر خوراکونو نه سړی ځان بچ کوي که فلانې څیز دی وخوړه نو ناجوړه به شي دا مه خوره پرهیز ترې کوه د ګرمۍ او د یخنۍ د زیاتوالي نه مرض پیدا کیږي نو دقه شانتې د بد نظر یا د مسمریزم تصرفات هم اسباب عادیو کی دي د نظر یا د خیال په قوت باندې بعض اثرات ښکاره کیږي دا اثر حقیقی نه دی بلکې ټول اسبابو کې چې کوم اثر الله اچولی دی او بیا د الله د اراده تابع وي دقه شانته دا بد نظر هم دی حقیقت کې کارونه الله کوي خو د دې اسبابو څه اثر وي نو په اسبابو یقین مکو دا مسبب الاسباب الله باندې یقین کو خو پرهیز ښه شی دی